د مؤمنانو دشمنان څوک دي؟ کافران دي که نه؟ دا کافران د مؤمنانو دشمنان دي. هغه شیطان او نفس خو لرې که سړیه. بیا چې د کافرو تابعین هغه د مؤمنانو دشمنان دي که نه؟ الله دې موږ تاسو په اسلام دین باندې کلک وساتي. ورونو د یهودیان رسول پاک چې مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو یهودیانو ډېر لوی هغه جګړې د هغه هغه وعده خلافۍ د هغه هغه نقصانونه بد رد هغه قرآن ذکر کړي دي. نو په هغې باندې ونه شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر وکړ. بخاری شریف حدیث دی د لبید ابن اعصم لوڼه وې هغې له 3 دیناره یا 15 دیناره ورکړل چې دا واخلئ. هغې په فن د سحر کې ماهرې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر وکړ. چې سحر یې وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د سحر اثر په بدن و او په وحي کې په عباداتو کې په معاملاتو کې څه اثر نه و او په بدن مبارک په تکلیف و. دا یو بیماری ده. نو بیماری خو پیغمبرو بیماری کېدی شي، امتیو بیماری کېدی شي، بیماری خو راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با داسې په طبیعت باندې بوج و. څوک وایي څومره اثر یې وایي 40 راغلی اثر و. ابن حجر عسقلاني لیکلي دي د 6 میاشتو پورې روایات شته دی چې دا اثر یې پرې و. مور د مؤمنانو عایشې رضی الله عنها ته رسول پاک وایي یو ورځ رسول پاک ودو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خوب څنګه و؟ سترګې به یې پټې وي، ارام به یې کو، زړه به یې ویښ و. هغه به الله یاد و، زړه به یې ویښ و. ودو 2 ملک راغلل، جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام راغی. یو سر ته کېناست بل خپو ته. نو تپوس کې یو ملک د بل نه چې په صاحب د څه شوي دي. دا یو ملک د بل نه تپوس کوي. هغه بل ملک ورته وایي مدفون مسحور، سحر پې شوی دی. تپوس کوي من تبهو، چا پې سحر کړی دی؟ وی د لبید ابن اعصم لوڼو پې کړی دی. وی کوم ځای کې دی؟ وی بیرې دي اروان یو بنډر کوی و هغې کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاڅېده. مور د مؤمنانو زمونږ ستاسو مین انتظار شه. عایشې رضی الله عنها ته وایي الله ماله زما علاج راولېږو، زما علاج الله ماله راولېږو. دا 2 سورتونه نازل شروع، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ولوستل، دا 11 آیاتونه دي، دواړه سورتونه. په هغه سحر نه 11 غوټې ورکړې وې. جلالین کمالین ټول لیکلي دي. نو هغې له 11 غوټې ورکړې وې. نو چې 11 آیاتونه رسول پاک ولوستل نو هغه اثر ختم شو، د سحر اثر ختم شو. نو زموږ دپاره کیمیا راووته. اوس تاسو ته وایم کله چې بدن خراب وي پوهېږئ نو تاسو دا 2 سورتونه دا قل هو الله احد ورسره ملګري کړئ. زه خو ورسره دا ملګري کړم. دا 3 واړه 7 ځله 15 ځله 11 ځله چې وخت درته څومره یې لولئ رسول پاک په ولوستل په لاسو مبارک به یې چوپ کړل. د ټول بدن باندې به یې داسې لاس و. اوس هم دغه اثر دی. تا باندې به سحر اثر نه کوي، نظر به در باندې اثر نه کوي، جادو مادو هېڅ نشته دی. بیا خو دا 2 سورتونه 3 معمول ساتي.